أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم ناظرین و سامعینو د رمضان المبارک د دروسو په سلسله کې زمونږه نننې اتم درس د نفلي منځونو د فضیلت او د احکاماتو مسایلو متعلق دی. رب ذوالجلال پنځه منځونه په بندګانو باندې فرض کړي دي. امام الانبیاء صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مبارک د دې پنځو منځونو سره د څه نوافلو ډېر پابندۍ سره اهتمام کړی دی چې هغه زموږ دپاره سنت مؤکده ګرځېدلي دي او په هغې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی، ډېر زیات فضیلت او اجر او ثواب پې ذکر شوی دی. د دې نه علاوه امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله وسلم په مختلف اوقاتو کې ډېر نفلي منځونه کړي دي او په احادیثو کې د هغې ډېر فضیلت او اجر او ثواب ذکر شوی دی چې بنده فرض منځونه پابندۍ سره ادا کوي 15 وخته او د فرض منځونو سره چې کوم سنت مؤکده دي چې انتهایی تاکید په هغې باندې راغلی دی هغه ادا کوي، چې په فرض منځونو کې او د هغې سره چې کوم سنت مؤکده دي په هغې کې څه قسمه کوتاهي نه کوي او د هغې نه پس د نفلي عبادات هم کوي، نو دا یقینا چې ډېر د اجر او ثواب او د فضیلت باعث ګرځي او د الله تبارک وتعالی د قرب ذریعه ګرځي. مسله دا ده چې کوم انسان په فرض منځونو کې کمی واقع شوی وي یا خدا نخواسته د خپل عمر یوه حصه داسې تېره کړې وي چې په هغې کې فرض منځونه نه کړي، نو ده ته پکار دی چې د نوافلو پسې خپل هغه منځونه قضا راوګرځوي، یعنی په نوافلو باندې خپل فرض منځونه چې کوم دی نو دا مقدم وساتي او چې د ده په زړه کې دغه لګن او تمنا وي چې یاره دی نوافل هم کوي خو چونکې ده سره ټایم نشته دی هغه خپل فرض منځونه راګرځوي، نو امید کوي د الله تبارک وتعالی نه دا دی چې الله پاک به ده ته د هغه نوافلو اجر او ثواب هم ورعطا کوي. خو پکار دا ده چې د چا په ذمه باندې منځونه پاتې وي هغه د خپل فرض منځونه قضا ټومبې راوګرځوي. د فرض منځونو او د هغې سره چې کوم سنت مؤکده دي په هغې باندې پابندۍ سره د عمل پیرا کېدلو نه پس یو انسان چې نفلي عبادت کوي نو په نفلي عباداتو کې لومبې اشراق مونځ دی چې دا اشراق مونځ ټایم چې کوم دی نو هغه د سحر د مونځ نه پس چې کله نور روخیږي او ممنوع ټایم چې کوم د نور راختلو نه شروع کېږي 20 منټه پورې تقریبا ختم شي، نو د 2 رکعاته یا 4 رکعاته نفل چوکي نو دا د اشراقو نفل. حدیث مبارک کې د اشراقو د نفل دومره اجر او ثواب ذکر شوی دی چې محبوب مبارک فرمایي کوم انسان د سحر منځو کې او د په خپله مصله باندې ناست وي ذکر او اذکار کې مصروف وي او نور روخیږي او دی بیا نفل د اشراقو ادا کړي نو الله تبارک وتعالی به ده ته د ګناهونه معاف کړي خوا که د ده ګناهونه د سمندر د زګ برابر. په دې روایت مبارک کې چې کوم دی نو نفل د اشراق ذکر شوي او تعداد پکې نه دی ذکر شوي چې دا 100 رکعاته دي. بل حدیث مبارک کې راځي چې چا د سحر مونځ با جماعت ادا کړو او نور روختو او د نور راختلو نه پس د 2 رکعاته ادا کړ نو الله تبارک وتعالی به ورته د یو حج او د عمرې ثواب ورعطا کوي، یعنی 2 رکعاته کم از کم مقدار دی د نوافلو زیات نه زیات سړی چې کوم دی نو کولی شي 4 رکعاته 6 رکعاته 8 رکعاته 10 رکعاته بعضې هغه مخصوص تعداد دی کوم چې موږ په دې نفلونو کې به ذکر کوو دا هغه دی چې یا د نبي علیه صلات وسلام مبارک د عمل نه ثابت دی یا اسلافو خوښ کړی دی په هغې باندې عمل پیرا پاتې شوي دي. بهرحال په نوافلو کې چې کوم دی نو کم نه کم مقدار 2 رکعاتې او زیات نه زیات چې الله پاک چاته څومره توفیق ورعطا کړي نو دا ادا کولی شي. دویمه مرتبه اشراقو پسې چې کوم دی راځي نو هغه د چاشت نفل دی.
د چاشت نفل مبارکي بعضي علما دا لیکي که یو انسان غواړي نو دا د اشراق سره هم کولی شي او کله وی نو د اشراق نه پس چې کله نور بالکل روخیږي او رڼا د نور هر طرف ته خوره شي نو په دغه وخت کې 2 رکعاتو نه واخلې تر 12 رکعاتو پورې نوافل چې کوم دی نو دا د چاشت د مونځ چې د دوحا مونځ ورته ویل کېږي صلات دوحا یا د چاشت مونځ نو دا په دغه وخت کې ادا کولی شي د ټایم مطابق تقریبا چې نن سبا 5:30 بجې نور راخیږي او 20 منټه پس چې کوم دی د اشراق ټیم شروع کېږي نو 8 بجو 3 بجو پورې چې نور بالکل خور شي نو په دغه وخت کې دا د چاشت ټیم وي په دغه وخت کې د چاشت نفل کېږي اجر او ثواب د چاشت د نفل دومره ذکر شوی دی د سنن ابن ماجه شریف روایت دی د سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت سره محبوب مبارک فرمایي چې چا د چاشت 2 رکعاته د پابندۍ سره ادا کړل نو الله تبارک وتعالى به د ګناهونو معاف کړي اگر چې دا د سمندر د زګ برابر وي نو لہذا چاشت مو چې کوم دی دا ډېر د فضیلت باعث دی چې چاته الله پاک توفیق ورعطا کړي په دغه وخت باندې ادا کولی شي بل نوافل عام طور سره د هغې نوم صلات زوال دی او د دې نفلو ټیم هغه ټیم دی چې کله ممنوع ټیم د ماسپښین په وخت کې یعنی د زوال په ټایم چې کله ممنوع ټایم ختم شي او د ماسپښین ټیم داخل شي نو دلته نه د صلات زوال دغه نفل کولی شي په حدیث مبارک کې د دې فضیلت داسې ذکر شوی دی چې امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې د الله رسول صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک و فرمایي چې چا د زوال نه پس د ماسپښین نه قبل 4 رکعات ادا کړل نو دا داسې دي لکه په سحر کې چې چا 4 رکعات مونځ کړی دی او په دغه وخت کې هر یو شی د الله تبارک وتعالى تسبیح بیانوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د آیت مبارک تلاوت کو چې يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون چې دا د سورې نحل شریف آیت نمبر 48 دی محبوب مبارک دا آیت تلاوت کو چې په دغه وخت کې هر یو شی د الله تبارک وتعالى حمد او ثنا بیانوي نو په دغه وخت کې 4 رکعاته نفل کول داسې دی لکه چې دا د سحر چا 4 رکعاته مونځ کړی دی همدغه شان د ماسپښین مونږه سنت مؤکده د ماسپښین مونځ نه مخکې 4 رکعاته کوو او وروسته 2 رکعاته کوو حدیث مبارک کې وروسته ته د 2 رکعاتو نفل او اجر او ثواب هم ذکر شوی دی هغه داسې چې سیدتنا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې د الله رسول صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایي چا چې د ماسپښین نه قبل 4 رکعاته او د ماسپښین نه وروسته 4 رکعاته پابندۍ سره وکړل نو الله تبارک وتعالى به دې په دوزخ باندې حرام کړي نو ماسپښین نه پس یقینا چې 2 رکعاته سنت مؤکده عام طور سره زمون خلک ادا کوي خو کله دې نه پس 2 رکعاته نفل مو کې نو دغه فضیلت او اجر او ثواب ورته حاصلېږي چې د الله رسول مبارک فرمایي چې الله تبارک وتعالى به دې په دوزخ باندې حرام کړي په سنت غیر مؤکده او نفل کې یو قسم د مازیګر د مونځ نه قبل 4 رکعاته نفل کول دي حدیث مبارک کې د دې اجر او ثواب داسې ذکر شوی دی چې سیدنا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما مبارک فرمایي چې د الله رسول صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله تبارک وتعالى دې په هغه چا باندې رحم وکړي کوم انسان چې د مازیګر د مونځ نه قبل 4 رکعاته نفل کوي او بل روایت مبارک کې راځي د موجم الکبیر لطبرانی روایت دی چې چا د مازیګر د مونځ نه قبل 4 رکعاته وکړل نو الله تبارک وتعالى به د وجود په دوزخ باندې حرام کړي همدغه شان د موجم الاوسط لطبرانی روایت دی چې چا د مازیګر د مونځ نه مخکې 4 رکعاته نفل وکړل نو دی به اور نماز کوي یعنی د جهنم اور به نماز کوي چې الله پاک چاته توفیق ورعطا کړي نو د مازیګر د 4 رکعاته فرض نه قبل 4 رکعاته نفل هم کول پکار د دې نه پس چې کومه مرتبه د نوافلو د نو هغه د ماخام د مونځ نه پس 6 رکعاته نفل کول دي په 2 رکعاتو سره یا 4 رکعاته او 2 رکعاته نو د دې متعلق عام طور سره زمونږه معاشره کې معمول دی خلک د ماخام د مونځ نه پس 6 رکعاته نفل کوي چې صلات اوابین ورته وایي د دې اجر او ثواب په حدیث مبارک کې داسې ذکر شوی دی چې سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي د الله رسول صلی الله تعالی علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې د ماخام د مونځ نه پس 6 رکعاته نفل وکړ داسې حالت کې چې د ماخام مونځ یو کو دینه پس د خبره نه وی کړي سبا د خبره وغیرہ او د هغه پسې 6 رکعاته نفل وکړ
نو دا داسې ده لکه چې د 12 کاله عبادت کړی وي، یعنی د دې اجر او ثواب به الله پاک دته د 12 کالو د عبادت برابر به ورعطا کوي. سبحان الله. الله پاک چې چاته توفیق ورعطا کړي د ماښام د لمونځ نه پس 6 رکعاته نفل کول پکار وي. بل حدیث مبارک کې د دې صلات اوابین د ماښام د لمونځ نه پس د نفل فضیلت داسې ذکر شوی دی چې ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې د الله رسول صلی الله تعالی علیه و سلم مبارک فرمایي څوک چې د ماښام د لمونځ نه پس 6 رکعاته نفل کوي نو الله تبارک و تعالی بدله په جنت کې یو کور جوړ کړي. د صلات اوابین نه پس چې کوم نفلی لمونځ ادا کیږي نو هغه د ماسخوتن د لمونځ نه پس دی چې ورته صلات الليل یا قیام الليل ویل کیږي. د شپې لمونځ چې کوم دی نو دا د ورځې د نوافلو په مقابله کې زیات د فضیلت او د اجر او ثواب باعث دی. د صحیح مسلم شریف حدیث مبارک دی د الله رسول صلی الله تعالی علیه و سلم مبارک فرمایي چې د فرض منځونو نه پس بهتر لمونځ چې کوم دی نو د شپې نوافل دي، یعنی د شپې چې کوم منځونه وشي نوافل وشي نو دا د فرض منځ نه پس په دویمه مرتبه او درجه کې. د قیام الليل یعنی د شپې چې کله ماسخوتن مو سره وکړي او دی بیا د هغې نه پس نوافل ادا کوي. د دې په فضیلت باندې روایت دی د سیدنا برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې د الله رسول صلی الله تعالی علیه و سلم مبارک فرمایي چې چا د ماسپښین نه مخکې 4 رکعاته ادا کړل گویا دا داسې ده لکه د شپې 2 رکعاته تهجد ادا کړي وي، او چا چې 4 رکعاته د ماسخوتن نه پس ادا کړل نو دا داسې ده لکه چې د په شب قدر کې د لمونځ ادا کړی وي، یعنی د لمونځ په شب قدر کې د لمونځ د ادا کولو په مثل باندې دی. سبحان الله. نو چا چې الله تبارک و تعالی توفیق ورعطا کړي نو د ماسخوتن د لمونځ پس کم از کم 2 رکعاته 4 رکعاته 8 رکعاته 10 رکعاته 10 رکعاته قیام الليل نفل خامخا کول پکار وي چې دغه اجر او ثواب او فضیلت وګټي. ورپسې چې کوم د فضیلت لمونځ دی نو هغه د تهجد لمونځ دی، او د تهجد لمونځ 2 رکعاتو نه واخلي تر 8 رکعاتو پورې په امت کې راځي دي اسلافو کړي دي، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک پسندیده لمونځ په نوافلو کې د تهجد لمونځ وو. د الله تبارک و تعالی د جانب خپل محبوب ته دا امر چې محبوب صلی الله تعالی علیه و وسلم ته الله تبارک و تعالی ته ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په تهجد باندې ډیر اهتمام کړی دی، او په امت کې چې چا په دې باندې اهتمام کړي په قران پاک کې صفت شوی دی. رب ذوالجلال فرمایي ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. دوی د شپې چې کوم دی نو ډیره لږه حصہ کې ود کېږي او په وخت د سبا کې د پېشمنی په وخت کې الله تبارک و تعالی ته استغفار کوي. چونکه د تهجد ټایم چې کوم دی نو خوب نه پس کړه سره راپاسي نه دی د تهجد مونږ کولې شي، خو بهترین ټایم چې کوم دی د تهجد نو د شپې اخیری حصہ اخیری پهر دی، او الله تبارک و تعالی د تهجد کوونکو صفت او تعریف په دې الفاظو سره کړی دی. همدغه شان الله پاک فرمایي د عباد الرحمن چې کوم په صفت او تعریف شوی دی الله پاک په هغه کې فرمایي چې والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. دا عباد الرحمن د رحمان بندگان هغه دي یبیتون لربهم سجدا وقیاما چې خپل رب ته په سجده او په قیام کې شپې رونی تیری، الله پاک ته ولاړ وي سجده او قیام کوي، مونځ د تهجد کوي. لہذا چاله چې الله تبارک و تعالی توفیق ورعطا کړي نو د شپې چې کله خوب نه راپاسي یا د پېشمنی په وخت راپاسي نو کم از کم 2 رکعاته زیات 8 رکعاته نفل دی کوي. سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت دی چې د الله رسول صلی الله تعالی علیه و سلم مبارک فرمایي چې د رمضان مبارک نه پس بهترین روزي د محرم دی، او د فرض مونځ نه پس د ټولو نه افضل مونځ چې کوم دی نو دا د شپې دی چې مراد تینا تهجد دی. همدغه شان سیدنا ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې د الله رسول صلی الله تعالی علیه و سلم مبارک فرمایي چې د شپې قیام په ځان باندې لازم کړي، ولې چې دا د تاسو نه وړاندې د صالحینو طریقه پاتې شوې ده او د رب ذوالجلال د قربت ذریعہ ده او ګناهونه ختمولو والا ده، او دا د ګناهونو نه د بچکولو ذریعہ ده چې تاسو به د ګناهونو نه بچ کړئ. په دې نوافلو کې نور نوافل ډیر شامل دي چې په هغه کې صلات توبه چې انسان د ګناه نه توبه کوي او 2 رکعات نفل کوي، تحیت الوضو چې کړي انسان او 10 رکعات دامو کوي او مکروه هم نوي او 2 رکعات نفل کوي،
همدغه شان تحیت المسجد چې یو انسان جمعات ته راشي دردن نشي او ټایم وي نو د یو 2 رکعاته نفل وکړي. همدغه شان صلات المسافر چې کله یو مسافر د سفر نه راشي نو کور ته تلو نه مخکې د مسجد کې 2 رکعاته نفل وکړي. همدغه شان صلات حاجات چې په د هغې په روایتو کې مختلف طریقې ذکر شوي دي چې انسان ته یو مشکل یو حاجت درپېښ وي نو د یو 2 رکعاته نفل وکړي. زمونږ دغه نننی درس د نفلي عبادتو متعلق په دغه ځای باندې اختتام ته رسېږي. رب ذوالجلال دې موږ ټولو ته په دې باندې د عمل او د پوهې توفیق راعطا کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो फौरन मिलती रहे. साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी. हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा. अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज.